أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله خالقنا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأهل طاعة سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گرانو علماء کرام، طلباء کرام، او دا کوم لایو ویډیو چروانه ده ملګری ګوري زمونږ ټولو د اهل سنت و جماعه او غیور مسلمانانو الله ټول سره زما په خوږو ایمانونو خوشاله وګرځوه. نن به موږ په دې سراجه کې صرف هغه خطبه یو څو ټکي ووایو، نو دا به هغه د دې آغاز وشي او بیا به نور کوم ملګري چې د دې شوقیان وي د دې د ویلو، بلکې ضروری ده نو بیا به ځان سره کتابونه خپل د دې سراجي دا خو متعین یو کتاب دی، محتین سے مبارک خاندل وی دا واحد لا شریک کتاب دی. په بعض فنونو کې به یو کتاب دی، رشیدیه به خودله، دا به خودله، تسریع به خودله، دا څه کتابونه به خودله، دا به په دې کې واحد لا شریک بس دغه یو کتاب. دا هډیر خو ورته سي کتاب دی چې د قدرت شان دی د الله رب العزت په دې بندګانو کې چې څومره د چا نه چاته میراث رسیږي یو مسلې پکې نه ده پرېښې. دا د دې یو ډېر لوی کمال دی د فني میراث. او د دې چې کوم بعضې دغه دي انشاءالله هغه به پکې وخت په وخت باندې بیانو. زه به دې خطبه کې یو څو ټکي ووایم، بیا به هغه دعا به پرې وکړو. خو زموږ استازي طریقه چې ده نو هغه ضروري ده چې هغه شان شروع وشي، ځکه چې عبارت شاګرد وي بیا به که نه نو فضل کبیر صاحب به د دې یو څو ټکي ووایي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله الطیبین الطاهرین. اول خدا ده چې هر شارع فی العلم لره لابودی وي چې دی په کوم فن کې شروع کړي نو د هغې دپاره هغه امور ثلاثه پیژندل د دې نه لابودي وي. بیا هغه نچوړ خبره چې په دې فن کې علی وجه البصیرت چې کوم دی نه چې شروع راشي علی وجه البصیرت، نو دا فني میراث چې دی اوس په دې کې مونږه چې هغه کوم درې څیزونه دي چې د هغې نه پکې لابودي ده د پېژندګلانه، نو هغه تعریف دی، موضوع ده او غرض دی. او بیا په هغې کې سره سره د هغې د واضعینو تذکره پکې وشي او د هغې د شرف تذکره پکې هم وشي. نو تعریف ته د علم میراث
د دې فن هغه دا دی چې هو علم باصول من فقه، هو علم باصول من فقه يعرف بها حق كل واحد من التركة. يقال له علم الفرائض وعلم التركة. تعریف دا دی چې هو علم، دا علم دی باصول چې مشتمل په اصول باندې، او دا چې کوم دی من فقهن، دا اصول باندې مشتمل دی د فقه شریف نه. بای يعرف بها حق كل واحد چې پیژندل شي په سبب د دې سره، تبا سببي په سبب د دې سره حق كل واحد من التركه، دا هر واحد تبوي چې يعرف بها حق كل واحد من الورثاء، د وارثان چې کوم هر واحد د وارثانو نه چې داغي حق پیژندل شي په سبب د دې سره من الترکه، کم شی، کم مال، کم جیداد، کم منقوله غیر منقوله، دغه چې کوم دی چې د مړي پریخي هغه ته طریقه وي هغه. اوس د علم د شوی نو یقال له علم الفرائض وعلم الترکه، دې ته علم الفرائض وي او علم الترکه ورته ویل کی. موضوع د علم اغا الترکه والوارث، طریقه ده او وارث دی. لکه چې کو اوس طریقه نه نو بیا وارث بیا څنګه جوړې دي چې خدا دوانه سيزونه دي، طریقه ده وارث. غرض د دې علم اغا ایصال الحقوق الى اربابها، او بلدا او لاقتدار على تعيين السهام بزويها، ایصال د حقوق دي هغه خوندانو ته کم کم چې کم کم حق خاوند مالک دي شاغه ته دا میلوش، یا قدرت په څه باندې په تعین د سهام باندې داغي خوندانو د پاره چې کم کم چا د پاره کم کم حق دي، نو په دې باندې قدرت حاصلې دل دي. غرض دا چې د قادر شي په دې په تعین د څه باندې د سهام باندې د حصو باندې بزویها، کم چې د دېغه خوندان دي، کم چې د دېغه حقدار دي. واضعین د دې چې د المجتهدون، مجتهدین د دې واضعین دي د دې علم. او شرف د دې علم دا دی چې اقول د جناب رسول الله مبارک دی چې تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم. تاسو علم الفرائض، علم میراث، دې علم فرائض موي. ځکه د دې اکثر دغه چې کوم دي نه په قران کې دا حصي او د دې طریقو دغه راغلي دي علم فرائض، او بل دا علم المیراث ورته وي. وای دا نیم علم دی، تاسو زدکه خلق او وی خی نور خلق، فانها نصف العلم، دا نصف. ځکه چې نیم علم د حیات سره تعلق ساتي، نیم د ممات سره، او ډیر اهم دی. ولی ځکه چې مثال په تور باندې کدا فن نه بالفرض نو رستو با یو ډیر لوی ذخیره پاتې شوی، کاغه کم منقولی او غیر منقولی دا ټول جیداد دی، مثلا داسې راځي جیداد دی، مال دی، نو اوس دغه چې دی دا به دغه شانته کې پاتې شي. نو باری تعالی چې کوم دی نو بیا په هغې کې د هر وارث هغه خپل دغه چې کوم دی نو ورکړي. مثال په طور باندې د مور او د پلار ځان له حق مقرر کړ، د
بیبي د پاره ځان له حق مقرر کو کبل فرض زنانه یعنی خزه وفات شي نو د خاوند لپاره د مال کې ځان له حق دی د بچو د پاره ځان له حق دی د ورونو خويندو د پاره ځان له حق دی چې په کوم صورتونو کې غیتا داغي کیږي یعنی هغه مستحقین ګرځي ورونو خويندې هغه کې بیا چې کوم دینو دا ورونو خويندې دا که مثال په تور باندې اعیانی ورونو خويندې وي که علاتی وي او که اخیافی وي هغه هر واحد بیا دغه بیا کم پکې زیات استحقاق لري الګ کم پکې چې کم دینو محجوب دی او کم چې کم دینو هغه حجب دینو بیا کم حجب دی آیا حجب حرمان دی او کنه حجب نقصان دی بس مثال په تور باندې که حجب حرمان راځي نو په کوم صورتونو کې راځي هغه صورتونه الګ حجب نقصان یو سړی په مثال په تور باندې مستحق نه خو هغه بل لپاره حاجب ګرځي حجب نقصان سره مثلا او شي نو دا ټول د دې تذکری چې کم دینو په دې کې دي نو دا مال چې دی نو دا په صحیح طریقه باندې او دا دسه علم ګوري چې په دې کې دام نه چلیږي کنه چې وسړی ولګي هغه په یو بنده باندې ډیر لګ خپکیږي او ډیر مینه د وسره نو دی وی چې راشه دل لګ ډیر ورکوم نه ځکه وی لا وصیت لوارثین حدیث کې راځي چې د وارث لپاره وصیت نشته بھئی الله رب العزت فرمایلی بس قول ورکا نو کده په ډیر خپکیږي ناغل ډیر نشي ورکولای کته سره مثال په تور طبيعت نه لګي او ته تنه خپه او بس چې خدای پاک د وارث د ګرځولې دي جو سبب خپل حساب ستاد هغه ته بدی کې بیا هغه وست په کنه چلیږي دومره دا کتا په کې فتوا صحیح ورکړل نو طالب الله اجر درکې او کنه فتوا دې بل شان ورکړه نباس رستو به حدیث مبارک کې چې دینو دا زینو برازي چیرې تاسو کې جرأت کون کی چې کوم دې مثلا دلته یو حدیث مبارک ما را نقل کړی دی په دې حواله باندې اجرؤکم على الفتيا اجرؤکم على النار تاسو کې چې کوم دې ډیر زیات جرأت کون کی یعنی جرأت کون کی په تاسو کې په فتوا باندې دا جرأت کون کې دی په ور باندې تاسو کې دا جرأت کون کې دی په سپ ور باندې چې غلطه فتوا دی ورکړه نو بس کار دې ورک داغه نه د دنیا شي دغه کم کو ها یا دی ول شی ډیر ورکنو خو د دنیا دی اب فنا کیدون کې دی خو هغه کم چې دی کوم وعید راغی نو تا په خپل سر باندې قبول کو بس دا ډیر لوی نقصان د دې وجه نه چې دی نو شرف د دې دا دی ابي د دې دغه کې چې کم دی نو د علم میراث ارکان دي ارکان د دې علم میراث هغه د دې چې وارث دي موروث دي او حق د موروث دي وارث موروث حق د موروث وارث خو هغه څوک دي چې هغه مثلا د دې کوم طریقه د میت چې دا داغه نه کوم برخه اخلي دا برخه غستون کې دا وارث دي موروث چې د چانه میراث وړل شي هغه ته موروث وي خو به یې یو شی دی حق د موروث د دې مړی په خپل مال کې څه حق شته نه دا پکې شته چې دې په خپل باندې دا حق دغه کې او یا د پکې بیا سره اختیار نه لکه مثال په تور یو سړی دی وصیت کې چې به زما د مال کې دی زما د وفات نو وروسته مثال په تور باندې درې مېسه پور ټیک دی یا د دینه کم بهتر دی وصیت کول دام د دې موروث حق دی اوس یو سړی وفات شو نو وروسته دی کتاب کې برازي خدا حق د موروث تاسو تزویم چې مثلا د وفات شو اوس به په خپل مال کې
د دې یو حق دا دی چې دی به څه کوي، دی به مثال په طور باندې دا کفن او دفن دا کارونه به د ده د مال نه وشي، دا د حق دی، بس دا به په دې کې وارث خفه کېږي، خوشحالېږي، خو په هغه طریقې سره د افراط او د تفریط په دې منځ کې، د اسراف او دغه په منځ کې داسې به هم نه کوي چې په دې کې هلکه بس دا خو د آخري خدمت دی او زه چې کوم دی نو اوس ولا په دې ټول پاکستان کې ګرځم او داسې قیمتي دغه کوم چې هغه دغه لباس په خوب کې هم نه ولیدلی او دی ولا اوس دا کوي، دا اسراف دی. یا داسې کپړه چې مثال په طور دی د په دنیا کې هغه نه خوښوله چې زه هغه کوم دی وایي نه بس مړه په دې کې دفن کوم، داسې که نه په دې کې هم بیا نروی نه کار واخلي. بل تدفین دپاره مثال په طور دی ځمکه اخلي، قبر دپاره ځای اخلي. زمونږ دا خلک خو بچیان دی په دې بانډو کې په دې کلو کې، تاسو ښاریو ته ورشئ په انچونو باندې ځمکې پې خرڅوي د قبر. نو په دې کې تکفین او تجهیز دارنګې چې کوم دی نو د قرض پې باندې وي په دې مړي باندې، نو اوس هغه هم د دې نه دا هم د موروث حق دی. دارنګې که مثال په طور باندې د وصیت کړي نو هغه هم د دې نه ادا شي. نو چې دا درې واړه خبرې ترېنه وباسي نو بیا چې کوم مال پاتې شي نو دا اوس د وارث حق دی، د وارث حق دی. او که کله یو سړی دی مثال په طور هغه وصیت یې د سره نه دی کړی، دغه شانته کې لاړ دی نه دي ویلي چې ورکه هلکه زما د مال کې به مثلا دومره پیسې مدرسه کې ورکې، دونه به په جومات کې ولګې، دونه به چې ته غریب له فقیر فقره له ورکې، دا وصیت یې نه دی کړی او دی مړ شو. نو د ده اوس دغه کارونه خو پکې راغلی چې یاره زه خیر دی کفن او دفن دا څیزونه به پکې تکفین تجهیز به وشي، لیکن دی په دې خپل مال کې غریب دی او که نه وصیت یې وکړو نو کم از کم چې د ده نه 3 لکه روپۍ پاتې کېږي نو په 3 حصه باندې پکې وصیت وکړو نو د 1 لاک روپو مالک بیا هم دی، پس ته مرګ هم پکې دی. تاسو خیال دی خو دا وصیت به دې نه کوي چې زما د مال نه به زما پلار له دومره ورکړي، زما مور له به دومره ورکړي، زما د فلاني زوی له به ترې دونه ورکړي او د ډنګري له به ترې دونه ورکړي، دا پکې نه. اخو لا وصیت لوارثین راغلی دی حدیث کې، د وارث لپاره وصیت نشته. دا به د څه دپاره کېږي؟ دا به هغه خپل اضافي سرچارج د زیاتولو دپاره. مثال په طور لکه دی هلکه طالبانو له به کتابونه والي، جامې به ورله والي، جومات کې به چې دی نو مثال دا خرچ وکړي، مدرسه کې به وکړي، پکې به مدرسې له والي، جومات له به والي، یو غریب سره به دا هغه نفر اخلي ځان دپاره په دغه وصیت باندې. بیا چې کوم دی نو په دې کې د دې علم شرایط، یعنی د علم میراث شرایط چې کوم دي نو هغه څه دي؟ شرایط دا خو ارکان د علم میراث دغه 3: وارث، موروث، حق د موروث. شرایط د علم میراث دا دي چې موت د موروث دی، حقیقتا وي که حکما وي. اوس یو سړی دی هغه مړ نه دی، لکه نن سبا داسې یو عجیبه غونته وخت راغلی دی دا بچیان د پلار او د مور مرګ ته صبر نه کوي. موږ له خپله برخه خپله حصه راکړه، وایي موږ له خپله حصه راکړه. هلکه زما تا سره کېږي که ستا ما سره کېږي، د پلار حق ډېرې که د زوی حق په دې پلار اکثر داسې دغه شي یاره جي زما د دې مال کې د ما د دې بچي څونه حق کېږي نو هغه پلار مجلس چې وار پارتې خطا کړي نو هغه هم پکې داسې وي. ته خو لا مړ نه یې که نه، چې کله مړ شي نو بیا به د دې پکې حق جوړېږي، د ده به ښځې به پکې دا حق وي، د پلار مور به دا حق وي، د ده به دا حق وي. اوس دا خبره دې وجې نه چې دی نو شرایط ته دې علمي میراث دا دي چې موت د موروث حقیقتا وي یا حکما وي. حقیقتا لکه اوس تا ته پته ولګېدله او اعلان وشو په نیټ باندې هم راغلی فلانې مړه دی، فلاني ټیم جنازه ده، دنیا خلکو ته پته ولګېده هغه د فلاني ځای کې خبر دی،
او تا بلا خزم لګولې د خطبه دې په لګولې پلانې مرحوم فلانی فلانی پلار او فلانی دا حقیقتا خبره اوس حکمن مثال به تور لکه یو سړی دی هغه ورک شو چتا هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي نبي علماء وایي چې دونه وحدونه وشو چې د اهل اقران چې دي د زماني خلک د مزولي بس هغه ختم شي یا بعض علماء لس کم سل کاله یا دي اتیا کاله خو شو نو چې دا ختم شي د زماني د اقران د مزولي بس اوس به د دینه پس پچ دینو دی با د لاش تالی دل نه دی قبر تالی دل نه دی او بس دی اوس مړی صاحب شي خوش نو اسی هغه خوشتبه خبره پکې وکړو دا مال خو چې دینه دا ټول علما دغه وخت یادي ویره دومره وخت صبر واسي هغه عام خبره داسې کوم کنه چې اوس په کې مولیانو صاحبانو د امام مالک سے په قول باندې فتوا شروع کړې ده نو په سلور کال کې خزه واخلي څنګه خزه دې په سلور کال کې واخلي الانکه زموږ مذهب حنفي کې چې دینو دا غلا دا به تاسو راشي چې مثلا دغه خلک ختم شي نو دی بیا مړی تسلیم شي خو امام مالک سی وایي چې سلور کال تیر شو د دې پته نه لګي نو بس دا شي وکي اکثر زمونږ د مذهب علما بیا لګي په دې باندې فتوا ورکړي بعض علما مفتیان په سختي کې چې نه دې باندې فتوا نه ورکړي او بعض علما وایي چې اوس مثال لدی نه رستو چې کله دغه شنو بیا هغه د واده بیا څه فایده ده خو بیا ځان لنی ها دی وایي راشه د واده د ټیم تیر نشي خدا راته وایي چې بیا دا سړی راغی نو بیا بس کوي ها داسې شوي دي ها اکثر داسې نو بس دی بیا قاضي به ولګي دا فسخ نکاح به وکړي جو بس کاغه سړی وته بیا غاړه دی کنه ازول خاون راشي نو بس دله به هغه ته واپس شي خو دنه به باقاعده خپل حساب مہر وغیرہ به تنه واخلي تاسو خیال نه کړئ چون کې دا یو لیګل طریقه باندې د نکاح وغیرہ شوی د نو په دی وجه دغه احکام به کې منځ کې راشي خو بهر هغه خبره مې تاسو ته وکړه کنه چې اوس د مولیان سوګي د امام مالک سے په قول باندې خزه دینه مخکې والی او بیا وته میراث به رستو تقسیمې ښه الګا دا میراث چې دینو دا دې کې خو بهر داسې چلې چې دا بعضی کې داسې او بعضی کې داسې نه دي کې خامخا اختلاف راځي چې شریعت کم امام په کم دغه فتوا ورکړي جو پاغي کې دغه لپاره زیات خیر دي نو موږ لپاره د امام صاحب رحمت الله علیه په دغه کې زیات خیر ولې دغه شرونه فسادونه جګړې مګړې سب کې سړي دا پکې ختم نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې حقیقتا یا حکمن موت د موروث بل دا چې وجود د وارث دا وارث موجود وی کله چې دا موروث وفات شي د دې په وخت کې دا وارث موجود وي اوس که مثال په تور دی جز مخ کې مړ دی نشتا نو بیا خو بس غزان د تمیراث نو بیا نه رسي نو وجود د وارث کله چې موروث وفات کیږي دغه وخت کې دا وارث موجود وي او دریم چې د شرایطو د علمي میراث کې دا چې علم په جهت د قرابت یا زوجیت باندې چې دی باندې علم وي چې لکه دا د سره دا کم جهت دی نو دته تا دې مړی ته د دې نسبت کو د دې وارث د زوی لګي یا رور لګي یا ټبر لګي یا سره مثال خاونه دی وغیرہ وغیرہ دا علم په جهت د قرابت یا زوجیت باندې دا نو دا غدري سيزونه پیژنګلاغه خبره وا چې علا وجه البصیرت شروع راشي بیا پکې دغه یو څو ټکي چې تاسو ته ما ویل چې یو ارکان د دي یو چې کوم دینو بیا ارکانو کې وارث او موروث او حق د موروث دغه بیا بیان شو شرایط د علمي میراث اوس چونکې د کتاب خبره ده نو پاغي کې چې کله تاسو بیا بسم الله والحمدلله وغیرہ کوي نو ځنی بعضی خبرې به کې داسې من ان شاء الله راځي چې هغه موږ تاسو لپاره مفید وي
او هغه دعا چې کومه ده نو موږ په کتاب کې شروع نه کړې نو هغه دعا به بیا په هغه وخت کې وایي چې کله موږ کتاب کې شروع کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين